سلامونه ملګریو، زه یم شاهین شاه فریدي. دا وخت مو سره هغه کس ناسته چې څو ورځې مخکې په سوشل میډیا باندې دا خبره کړې وه چې د تیرو چې کوم کډوال دي هغو 2.5 لکه چې کومې پیسې دي پکې به 10,000 کټینګ کېږي. محمد عرفان خان سره ناست دی. عرفان خان درته وویل چې تاسو کومه ویډیو کړې وه دا په کوم بنیاد هم کړې وه، بله دا چې تاسو سټیټس چې پولیټیکل سټیټس هم دی که ضلعي انتظامیې سره تاسو تعلق دی، د دغې خبرې لږ وضاحت تاسو وکړئ. کشپاڼ باندې اصل کې د انتظامیې چې کوم سیسټم و هغه مونږ منیج کولو. په دغه ټیم کې به ډي سی صاحب کله پندي چینل له لوړو، کله به میدان له لوړو، د هغه کومه خبره به وه یعنی ابې مونږ د هغې نمایندګي کوله د خلکو د اویرنس دپاره. مشر به راغلو، کشر به راغلو، یوه پوښتنه به یې وکړه، وضاحت به یې وغوښتو. مونږ دا وویل چې یاره د دغو د وضاحت دپاره اوس یو داسې نشته دی مونږ ته دا اتارټي راوخسته چې یاره دا کور کشپاڼ نن به یې کومه ورځ وي او کومه به نه وي، دا نه پس پراسس و. دارنګې چې اوس هم کومه خبره وي پهله ته مونږ پوښتنه وکړو او بیا چې کوم دی خپل عوام او خپل افریدي قوم سره د هغې شیرینګ کوو. کومه ویډیو چې کړې وه مطلب تاسو د غني په خوله کړې وه، د وزیر اعلی په خوله هم کړې وه، د ضلعي انتظامیه ای سی ډي سي په خوله هم کړې وه، که تاسو یې ځان نه کړې وه؟ یوه خبره هم څوک د ځانه نشي کولی او بیا دومره غټه خبره چې هغه د یو فرد سره نه وي، هغه بلکې د قوم په سطح خبره وي. مو چې دا خبره کړې دو دلته چې کوم د فاینانس والا دی بلکې مو به بار بار دا ایشو روچتوله چې دا 10,000 څه کټ کېږي، دغه کوم نه جواب درکو او جواب په کور دی چې میلو شي. وضاحت کوم غواړي که زه هم پیغلی شم او ته هم پیغلی شي، دغې وضاحت به څوک کوي چې کله ویلته راوړم د فاینانس چې کوم کاس و هغه مولا دا خبره وکړه او دارنګې ای ډي سی صاحب سره به دا مونږ خبره وکړه چې یاره کم د اکاونټونو کې کټینګ وي که نه په دا بیس باندې دا کټوي کېږي. خو د هغې نه چې کله د مو خبره هایلایټ شوه، قوم له څرګنده شوه، مشرانو په اکشن واخیستو، سیاسي خلکو هم په اکشن واخیستو چې دا خبره واقعي داسې ده که نه ده. یا نه پاس کوم د ای ډي سی صاحب له جرګه راغله چې دا کټوي کېږي داسې په یو اکاونټ کې هم نه دی چې هغې کټایي وشي. او دا خو د قوم سره ظلم دی بلکې د قوم په حق باندې ډاکه اچول دي، که هغه حکومت وي او که هغه ضلعي انتظامیه وي. دا خبره روچاته شوه. نو یا نه پاس ډي سی صاحب دا جواب وکړو چې کم 50,000 روپۍ دي د هغو څخه به ورته میلویږي. کمې روپۍ به ورته میلویږي؟ دا 10,000 چې کومه اوس کټوي کېږي. صحیح. لکه تاسو مطلب دا دی چې 2,40,000 به ته اوس میلویږي، 10,000 به 50,000 سره بیا ورته میلویږي. دا خبره وجه څه وه؟ دغې اوس بیا موږ ته چې دا څه وجه ده، دا څه کېدی شي په کور چې 2,40 هم سیټ کولی 2,50 سیټ شي که نه. د دغې دا جواب میلو شو چې یاره چې کوم د اکاونټ لیمټ وي هغه تر 2,40 پورې دی چې اوس دا 10 شي نو دا بیا نورې ټیکس پیسې ورسي. بیا موږ ته دا خبره مو کړه ای ډي سی صاحب سره، زه پرون په دا خبره وګڼېدم چې خبره خو مونږ وکړه خو کوم خو وضاحت وغوښته، اوس د دغې خبرې به څه پروف وي چې دا 50,000 څه د دا 10 میلویږي مو که نه وي دا به ورسه میلویږي. نو دا هغه غټه ایشو وه چې عوام هم په افراتفرۍ کې او بعضې غټو خلکو هم د دغو څه جواب نه وکړی چې دا څه له کټ کېږي که نه، هغه هر څوک د قوم ریسپونسیبل خلک دي. نو هغې چې کوم مونږ ویډیو راوغوسته هایلایټ شوه نو دغه بل لکه دا کومې پیسې اوس کافي ټایم وشو که نه چې پیسې انتهایي لیټ شوې خلکو، هسې خلکو چې شروع کې هغه راغلي وي هغو ورسره پرې پیسې پروسس نه شوی، څومره خلکو ورسره پرې وشول که تاسو سره فکر وي؟ تاسو چې کوم ویریفیکیشن کوو یا کلیرنس کوو دا په کم بیس کوو؟ داسې کم مشین دی چې هغه تاسو له دا ښایي چې دا سړی میدانول دی او که دا نه دی میدانول؟ دا سوال په وټساپ باندې هم ډېر کلونه رسي او تاسو هم ډېر ښکلی کوېشن وکړو چې کوم د پولیو ریکارډ یې و چې کوم 19,000 فګر حکومت یاد کړی و هغه خو آلریډي په هغه کې خو ډاوټ نشته، شک نشته، هغو له خو پی ډي ایم ایل اوله شول او پروسس کې شول او یا نه پس تاسو له پاته ده چې یو ځل 3,000 سینټ شوی، بیا چې کوم دی 3,000 سینټ شوی، اوس پرون چې کوم دی خلکو له همدغه رنګې 6,000 یو ډولې دومره خلکو له سینټ شوی. اوس په دا کې داسې خلک دي چې دا تاسو خبره وکړه چې تاسو په کم بلبوته باندې ثابتوو چې یاره دا میدانوال دی. پهله خو دغوی ته دا سیسټم چې پولیو ریکارډ په دا کې غټې ایشوګانې دا راغلې چې چا پولیو ریکارډ نه و، څوک به داسې و چې بچي به یې نه و، څوک به داسې و چې اډرس ایشو به یې وه که نه. نو خلکو په کوېشن یې روچت کې چې میدانولو حق پوتې نه شي، دغو دپاره تاسو لا عمل پیش کو. نو د هغوی دپاره دغو بیا دا عمل وکړو
چې کوم 24 رکنی کمیټي او دغه پول اتارټي ورکړه صحیح چې یاره تاسو حقدارم پیژانو او غیر حقدارم پیژانو که یو د میدان حقدار د تاسو نه مشي دغه به زما ورته سو جی آر سی لیستونه دغه د پورا جاری شول او چې کوم میدانول وي مشر چې کوم کاندي وي ایزون سره پلیس کې اچوي او هغه ډایرکټ چې کوم دی ولته ډي سي سب سره خپل فارم جمع کوي چې دا حقدار دی په دا باندې حلف اخیستل شي. بل دا چې د کم کیش پوینټس دي په کم چې خلک تیرونه راتلل ولا شروع کې پیسې چاله ملو شو او ډېر کې داسې چې بورې او په خبر خلکو له ملو شو تیرو ولا ویلې پوتې شول او د کیش پوینټس باندې ویلې شول. دام ډېر بهترین سوال دی کړو د رجسټریشن او د کیش پوینټ د بندېدو مین وجه وا چې کم د کرپشن بازار ګرم کړی و دغه خلکو څوک وو دا خلک نادرو کې هم تاسو کتلی وو کاغه د هرې پټې کاست دی موږ سره پروف شته دی چې هغه خپله کاروایي کړې ده. پاکې ډېر خلک موږ داسې دي چې خپل قانوني او عیني کاروایي پې شوې ده او خپل منظر عام له رسېدلي دي. بیا چې کوم دی په دا کې واخ سره چې کوم د افراتفرید سیوا کېده او عبدالرزاق به دا ویډیو کړه او اپلوډ یې کړه او قوم له دا پیغام یې کړو چې یاره مو دا د انتراج وکړو رجسټر شوم د تاسو څه نه کېږي. نو چې کوم د نادره سیستم وي دا د نادره ټول سیستم یې دا د میدانو کلر یو خبر وي دا خو یو سیستم دی که نه سیستم یو دی چې کوم سافټویر و چې کوم ایکسل و کومه ډیټا بیس باندې دغو دا شی چک کولو هغه د کلم اپریدي رجسټریشن پکې کېدای شو ځکه چې ډریس ایشو به وه پولیو ریکارډ داسې خلک وي چې ټول یې موږ نادره خو دلته دو که نه نو په بیس خو باندې ټولو کېدای شو په ټایم وشوه څنګه پیندي چلې والا چې کم وشوه خو چې دا بیا واپس د بوډۍ وولر غونډ شول او دا افراتفري یې جوړه کړه او بس یې مون کېږي او چاله پشپورس کوه او چاله همداسې کوه نو دی پوره بند کړو چې بس جی آر سی لیست جوړ شي او هر په کاندي باندې مشر وګرځي چې دا میدانوال دی او دا حق دی او دی کوټه دی او دی بچي دي او نو ما لیست له وخېجوه او دغه به یو به هم نه پوتې کېږي او چې پوتې شي دغې به 24 رکنې کمیټي ذمهواره وي بیا ځکه چې دغه له اتارټي ورکړې ده. ټیک په اخره کې څه یو میسج ورکول غواړې خلکو له؟ زه به ورته دا خبره وکړم هر یو سیاسي سړی دی موږ ورور دی او دا د قوم د فلاح او بهبود دپاره لګیا دی. که زه یم که ته یې هر سړی دا سوچ کوي چې زه د قوم خدمات کوم خو دا خدمات په کم انداز کې کوي خل د خپل سیاسي مفاد په انداز کې کوي چې خل ریپرزینټ یې کړي یا چې کوم دی دغه مقصد د قوم خدمات وي چې دغه د مسالې حل شي. نو زه یو خلکو له دا یو شارټ میسج ورکوم چې دا بعضې خلک دا وایي چې په یو باندې بلیم لګول بل بلیم لګول په هغه انګلیش کې یوه خبره ده یونین اسټرینث اتفاق میں برکت ہے. په دغه وخت کې الله تعالی موږ له وزیر اعلی صاحب سهیل افریدي راکړی دی په کومه چې موږ میل کړی هغه نه کور وخلو او دغه رنګه چې څومره هم سیاسي خلک دي موږ په اتفاق باندې په یوه مسله باندې جمع کیږو او چې تنقید هم کوو هغه داسې تنقید نه وي چې د یو سړي پکې شخصیت ټارګېټ کیږي د اصلاح دپاره د هغه په پرسنل کې اوسه سړی میټینګ وکړي یوه مسله روبوسي ځکه چې موږ حکومت ته چې تاسو څه مسله وي یاره یو ایم پی ای ایم این ای سے به نشي حل کوی تو مسله وي 24 رکنې کمیټې له اتارټي ورکړې وه به نشي حل کوی. نو زه دا ټولو له دا پیغام ورکوم د میډیا په وساطت او چې څومره هم د مونږ سیاسي دا د مونږ ټول د یوه د قوم بچي یو په چا تنقید نه دی پکور که مو خدمات په ګیش پوینټ باندې کړی دی په مو د څوک داسې څه ثابت کړي زه قوم له د دغې به اډډ وځي د دغې به احتساب کیږي دا چې کومې پیسې ریلیز شوي دي که نه د یوې روپۍ به د دغې احتساب کیږي او په دا کې چې هر کال روغلل که هغه د هرې پټې سره دي هغې نه به قوم پښتنه کوي حکومت به د پښتنه کوي او د اډر مطلب دا دی چې اوس د کرې په مد کې چې کومې پیسې ملو شوې دا خو موږ ته دا له پیسې سره ویایو هم نه چې کومې صحیح پیسې دي 2.5 لکه دي دارنګې منتلي 50 دي الا 1% اوپریدي له حق نه دی ملو دا به ورته ملویږي او تر هغې پورې چې کوم دی نه حکومت پرېښول دي ځکه چې دومره راکړو یې روکړو او نه مونږ خولې بندولی شي څوک نو دا هر سړي حق دی رایټ یې دی چې هغه خپله خبره په میډیا باندې وکړي 4